نو زه دا اپیل کوم د افسرانو ته، د ایجوکیشن افسرانو ته، د نگران وزیر اعلی ته، د ټولو ته زه دا اپیل کوم چې زما دا خبره دې واوري. زه قطعا غیر قانوني سړی په سکول نشم پرېښودی او مهرباني به دا زه دا جړه د افسرانو ته کوم او زما دا حال هم وګورئ، دا ما د مجبورۍ ورکړی. ایجوکیشن کې داسې کسان دي چې هغوی پیسې اخیستي او د بل ځای له د مټې له او د بل ځای له کس راولي، په هغې بړتي کوي. ما بچی کلاس 4 دی، هغه د شپې او د ورځې ډیپټي کوي او هغه چې دی شپې او د ورځې یوه تنخواه ورکوي، د ورځې هم ناقه لارئ او د شپې هم ناقه لارئ او د هغې د پاسه ما باندې بل سړی راولي. او زما حاجي رسول خان نامه ده، د خواجه اوس کاله اوسېدونکی یم. زه دا اپیل کوم د خپلو افسرانو، ایجوکیشن او نورو ته او مشرانو ته، د نگران حکومت ته، چې په خواجه اوس کاله کې سکول دی د جینکو پرایمري، هغې کې چې دی زما په نوم دی، نه ما چې دی دغه اخیستې ده پیسې اخیستې، نه مې کمیشن اخیستی مخکیني حکومتونو څخه. ما دا دغه کړې وه چې دې معنې زه نه پیسې اخلم، خو د دې مراد چې څه راځي یا نوکري یا دغه دا به زما وي. اوس په دې کې داسې خل پیدا شوی چې هغوی دلته پیسې باندې خل بړتي کړي او بل باندې ورچوي که نه، نو د هغې د دښمني هم جوړېږي. موږ اپیل کوو دې افسرانو ته چې خدای ته دې وګوري، داسې خلق تاسو انکوایري دې وشي چې دا څوک دي او دا ولې داسې چل کوي چې خلکو له شرونه هم دغه جوړوي. نو زه دا وایم چې ما دا 20 کاله د طالبیشن کې زما بچی کلاس 4 دی، هغه د شپې او د ورځې ډیپټي کوي او هغه چې دی شپې او د ورځې یوه تنخواه ورکوي، د ورځې هم ناقه لارئ او د شپې هم ناقه لارئ او د هغې د پاسه ما باندې بل سړی راولي. ما درخواستونه ورکړي، دغه مې ورکړي. نو دې ایجوکیشن کې داسې کسان دي چې هغوی پیسې اخیستي او د بل ځای له د مټې له او د بل ځای له کس راولي، په هغې بړتي کوي. نو زه دا اپیل کوم د افسرانو ته، د ایجوکیشن افسرانو ته، د نگران وزیر اعلی ته، دې ټولو ته زه دا اپیل کوم چې زما دا خبره دې واوري. زه قطعا غیر قانوني سړی په سکول نشم پرېښودی او نه دې ته تیار یم چې جیل ته هم تیار یم او هر څه ته تیار یم. خو دا خل وپېژني، د دې انکوایري دې وشي او دا خل دې ونیول شي، خلکو له پیسې واخلي، خلکو له شرونه جوړوي، غریبانان در په در ګرځي، مالک مکان ته خبر نه وي او دی پې بړتي کوي. نو زه دا اپیل کوم د افسرانو ته، زما دا جړه دې واوري او زما دا حل دې مسي کړي. ولې چې زما د غریبۍ د وجې دا جایداد ورکړی دی کې خلک تعلیم یافته شو، نوکران شو، دغه دا موږ د قام سره او د پښتون قام سره چې دا تعلیم یافته شي او خوشي ځمکه م ورکړه، قیمتي ځمکه موږ ورکړې ده او هغه چې دی نن موږ له داسې کسان راپاڅي چې هغه غلې او پیسې خوري. او مهرباني به دا زه دا جړه د افسرانو ته کوم او زما دا حال هم وګورئ، دا ما د مجبورۍ ورکړی. والسلام.